ومن ها هنا ذهب بعضهم او د دې ځای ذهاب کړی دی بعض عالمانو د بعض عالمانو نه امام رازي مراد هغه محاکمه کړې ده د معتزله او د اهل سنت په منځ کې ذهاب کړی لا دې خبرې ته انه شان ده ان اريد بالاستطاعت کله مراد په استطاعت سره القدرة المستجمع لجميع شرائط التأثير هغه قدرت شي چې جامع ده د ټولو شرایطو د تاثیر ټول شرایط پکې راجمع شوي دي او فالحق نو حق خبره داره چې انها مع الفعل د استطاعت د فعل سره مقارن دی لکه اهل سنت چې وایي والا که د استطاعت او د قدرت نه هغه استطاعت او قدرت مراد نشي چې کوم جامع د ټولو شرایطو د تاثیر دی ورپسې څه دي ویلا پسې فقبله والا که چاته جامع د ټولو شرایطو د تاثیر نشي نو حق خبره ده فقبله چې استطاعت د فعل نه مخکې دی لکه معتزله حضرات چې وایي او دا خبره چې مونږ کوو که استطاعت د فعل نه مخکې شي او بیا فعل موجود شي نو که هغه استطاعت ورسره موجود نو دا خو بقا د اعراض او بقا د اعراض ممتنع ده نو موږ اهل سنت چې بقا د اعراض ممتنع ثابتو دا په داسې دلایلو د جواب ګران دي واما امتناع بقاء الاعراض هر چې امتناع د بقا د اعراض ده ومبني دا بنا د على مقدمه په داسې مقدماتو ثابت البيان چې بیان ډېر ګران دی وهي غدا دی چې وبدا ثابتو چې ان بقاء الشيء امر محقق زائد عليه بقا د شی یو امر دی چې موجود دی او زائد دی په دې شی او بقا د شی خو زائد په شی نه ده بأنه يمتنع قيام العرض بالعرض بل بدا ثابتو چې قیام د عرض پورې ممتنع دی دریم بدا ثابتو انه يمتنع قيامهما معا بالمحل ممتنع دی قیام د عرضین یو ځای بالمحل د محل پورې د محل پورې یو عرض تړل کېږي دوه ولما استدل سره تمهید ذکر کئی دراتون کی متن تپارا چه ویقاو حاضر اسم یو آدی خبری تا اشاره ذکر کئی چه دالوستا متن تا پا دا اعتراض دا معتزله و دا طرف پا اهل سنت و اعتراض دے معتزله وائی چه بنده مکلف دے پا فعل نمخ کی پہلے لاکڑے نہیں دے پہ مکلف دے نو اول مکلف شی بیا پہلو کی نو کتا سوائی چی استطاعت دا پہل سارا دے نو چی دے مکلف کی دا پہاگو وقت کو استطاعت نو دا تکلیف دا عاجز را ہے دے مکلف شو پدا سے حال کی چی استطاعت پکے نو دا خونہ دا جانت ممتن کے ماتن جواب کی چی دا استطاعت دو معنی آگانی دی یو سلامت الاسباب والآلات او یو قدرت چه مستجمع دی جمیع شرائط و تاثیری بنده چه مکلف دی بحق استطاعت چه سلامت الاسباب والآلات او غشتا اگه دا پیل نمخ کی دی او چه منگوی چه دا پیل سر یوزه دی اگه اس قدرت دی چه مستجمع دی جمیع شرائط و تاثیری ولما استدل القائلون اکل چی دلیل نیولو حقی خلقو چی ویون کیو چی استطاعت قبل الفعل دے دلیل دسی نیولو
بأن التكليف حاصل چې تکلیف ها مکلف کېدل حاصل دی مخکې د پیرنا ضرورت څخه بره خبره ده چې ان الکافر کافر مکلف دی کو ایمان او تارک الصلات مکلف دی بها بمانځ سره بعد دخول الوقت پس د دخول د وختنا ولو لم تكن الاستطاعت متحققه کده پیرنا مخکې استطاعت متحقق نشي حين اذن بدی وقت لازم تکلیف العاجز لازم بشي تکلیف د عاجز او د باطل له اشاره مصنف اشاره کړل جواب بقولي جواب د دې خبره ته بدی قول سره ويقع هذا الاسم وحقيقي دا اسم يعني لفظ د استطاعت على سلامه الاسباب والالات والجوارح وسلامتیا د اسباب او آلات او جوارح اسباب په برابرۍ روحي آلات باو برابری جوارح چبکم اندامون دا پیل کے اغبم برابری کما بی قولی تعالی لکا بدی قول اللہ تعالی کی وللہ دا اللہ دا فارعال الناس بخلق حج البیت حج دا بیت اللہ دے من استطاع الی سبیلا اغسوک چی طاقت دری دے حج دا سبیلا دلاری حج بچا فرس دے چچا کی استطاعت دا حج نمک کی شم استطاعت مراد سلامت الاسباب والآلات والجوارح اندامنا بدمروغی آلات سورلی بر برابرائی اسباب پیسی بر در سر اللہ دربان حج پاس پیسی در سرشتا خود گاڑی و جازات تا نزی بیا دربان ندے پاس گاڑی و جازم تی و پیسی در سرشتا خود اندامنا دی روغ ندی بیا دربان ندے پاس قیل سره اعتراض دی خلاصه اعتراض دادا تا تفصیل استطاعت په سلامت الاسباب والآلات سره او دا ټیک نه دی ولی ذکر استطاعت طاقت لرل دا د مکلف صفت دی او سلامت الاسباب والآلات دا د مکلف صفت نه دی لکه به کوئی منګه دسی ویلې شو چې المکلف مستطیع استطاعت کی صفت جوړولای شو او المکلف سلامت الاسباب والآلات نشوي لکه به پوښ باندې چې استطاعت صفت مکلف دی او سلامت الاسباب والآلات لیست صفت له دا صفت مکلف نه ده فكيف يوصل به صحیح شي تفسیرها تفسیر د چا د استطاعت بها 50 سلامت الاسباب والآلات سره یلکا دی وی ماته وګورئ لکه څنګه چې جواب کوي لکه څنګه چې استطاعت صفت مکلف ته سلامت الاسباب والآلات تم مکلف ته صفت ده البته فرق پکې دا دی چې استطاعت حمل کېږي په مکلف باندې په حمل مواتاتی سره المکلف مستطیع او سلامت الاسباب والآلات دا حمل کېږي په مکلف باندې په حمل اشتقاقي سره المکلف ذو سلامت الاسباب والآلات لکه ذو سلامت الاسباب زیدون اسودون او زیدون ذو سوادن لکه دوه شی په یو شکل هغه حمل معتاد څه د حمل اشتقاق نو دا صفاتونه سواد او اسود دواړه د زید صفاتونه شو دلته استطاعت سلامت الاسباب والآلات دا دواړه د مکلف صفاتونه شو فکر ته خیال شکه نشه قلنا من جواب کو المراد سلامت الاسباب والآلات له سلامتیا د اسباب او د آلات له د مکلف والمکلف کما يتصف بالاستطاعت مکلف لکه څنګه چې متصف کېږي په استطاعت يتصف بذلك متصف کېږي په سلامت الاسباب والآلات حيث يقال چې ویل کېږي هو ذو سلامت الاسباب والآلات وسوال دا دی چې دا په حمل مواتات سره ولې لکه استطاعت چې څنګه عمل کېږي سلامت الاسباب والآلات ولې نه کېږي نو دی وایي الا خو مګر دومره خبره ده انه دا سلامت الاسباب
لترکبه دې د وجه نه چې دا مرکب دی سلامت الاسباب خو مرکب دی استعداد خو مفرد دی لا یشتق منه اسم فاعل اسم فاعل ته نه مشتق کیږي يحمل عليه چې په مکلف باندې حمل شي په خلاف د استعداد سره هلکه به پوه شي کوی نشي خدای دې وکړي چې تاسو به پوه شئ پوه نشئ لیکن دې خبره کله خطا شوې هغه دا دی چې مرکب اضافي کل مفرد په حمل کې لکه څنګه چې د استعداد نه د اسم فاعل صيغه جوړیږي د صفت همدارنګه د سلامت نه هم جوړیږي دسم ویل کېږي المکلف سلیم الاسباب والآلات والجواب او دې وایي د ترکب د وجې نه دې د اسم فاعل یعنې د صفت صيغه نه جوړیږي هلکه پرې پوه شئ وصحة التكليف تعتمد على هذه الاستعداد او صحة التكليف تعتمد موقوف على هذه الاستعداد بدي استعداد باندې هلکه به پوه شئ یعنې د دې بنده مکلف کېدل دا موقوف دی بدي استعداد چې دغه استعداد په مکلف کې وي نو دی بیا مکلف دی هغه استعداد دې مونږ نه یې کړو هغه خو د فعل سره راځي که او دا د فعل نه مخکې دی هلکه پرې پوه شئ التي هغه هي سلامة الاسباب ولا چې هغه سلامتیا د اسبابو د آلاتو ده للاستطاعت بالمعنى الاول نه هغه استطاعت چې په معنی اول سره دی چې قدرت چې مستجمع د جميع شرایطو د تاثیر هلکه ما ته وګورئ دې مریانو څومره ځانونه ستړي کړي دې معتزله او د دې اهل سنت اختلاف او د دوه رکوع اختلاف دې هلکه معتزله وایي چې قبل الفعل د څه دي مراد د سلامت الاسباب ولا هم موږ منو چې قبل هلکه مع الفعل د استعداد څه هغه قدرت چې مستجمع د جميع شرایط دا معتزله مانی په خپلو کې سره ناس نه دي او په یو بل باندې دلیلونه چېرته بحث نه دی کړی چې راځئ چې بله دعوه خو ښکاره کړو چې ته څه وایي نو څه څه وایي هلکه به پوه چې دا یې نه دي ویلي او بس یو خو کتابونه لیکه چې بس معتزله غلط ویلي دي او هغوی وایي دوی غلط ویلي او یو د بل نه تپوس نه دی کړی چې ستا څه مطلب دی ستا څه دا اختلافات اکثره د مسلمانانو په خپلو منځونو کې دغه شی دا موجوده دور کې چې څومره اختلافات دي دا د څلورو اختلافات دي دوه بل خو ډېر تاسو یقین وکړئ چې د څلورو دا اغیار مسلمانان تقسیم کړي دي ډلې دې کې د اغیارو فعلي مسلمانان تقسیم کړو چې غیر مقلد مړ شو دا نور خوشحالي ښه یو خنزیر مړ شو چې بریالی مړ شي ښه دی یو مشرک مړ شه چې دیوبندي مړ شي هغوی وایي یو ښه دی مړه بس موږ یې څه کوو چې پنجګیری مړ شي او دا د چل دی نو موږ تاسو ټول د اغیارو تقسیم کړي قسم په خدای چې حقیقت ته چې وګورئ په خدای مې د قسم چې ټول یو یو ټول یو یو هلکه یو اندام دی یو بدن دی د دې اندامونه دي څوک په لاس کار کوي لاس یو کار کوي خپې بل کار کوي سترګې بل کار کوي غوږونه بل کار کوي دماغ بل کار کوي زړه بل کار کوي خو شی خو یو دی که شی خو یو دی چې اسلام دی که څوک په یوه طریقه دفاع کوي څوک په بله طریقه کوي څوک په بله کوي سترګې د غوږ کار کولی شي او غوږ دا د سترګو کار نشي کولی او پښتو په منډه کې په لاسونو منډه نشي کولی په لاسونو به نیول کوي یو چې کوم کار کوي هغه کار بل نشي کولی دا نه وایي چې راځئ ټول وروڼه یو دې ته نه پرېږدي چې ټول وروڼه یو دې له نه پرېږدي چې ټول وروڼه یو پنځه مشران به کښېني چې ټول وروڼه یو هلته کشران به جوګور بل کړي ځکه کشر د چا په دوډول کې پرچه چولي مرچکې او مولا نصرالدین چې کوم و مولا نصرالدین خر و نو خر یې ډېر کمزوری و نور خلو سره یې مزل نه شو کولی د خلکو ډېر مړه بس مرچکې در سره دی په دې دوډول کې ورته لږ مرچکې واچوه ټولو نه به مخکې شي
چې یو موټی مرچکې پکې ور واچوه د ټولو نه مخکې ته دی ورپسې نه شو رسېدی. اوس خر مخکې روان دی او دې ته خلکو ویل زه څه وکړم ورپسې په دې خپله دومره کې مرچکې واچوه بیا دی د خر نه مخکې و. تاسو یقین وکړئ چې دا کشران نه دي، دا کشرانو د چا په دې دومره کې مرچکې اچولی دي. یا لکه یو ټی پکې مرچکې ور واچوي بس هغه تیز ګرم دا ګرم چې کېږي دی د مرچکې اچولي. تاسې معاینه کوئ والله چې ټیسټ یې وکړئ نو بس مرچکې به پکې. تاسې یقین وکړئ مطلب دا چې ستا مشران خو بس کڼته دي که نه بل داسې چل دی دا د پاټیو داسې کاري چې کشران یو مشر ډېر هوا ته ورسوي هوا ته وایي پیر نه پرنده مرید پرنده وایي پیر خو نه الوزي خو مرید یې الوزوي. او مرید ورته وایي بېګانه په خوب کې لیدلی وایي چې بس په هوا را روان وي هم ځان له وګوري چې لکه چې رښتیا رسېدلی یم شک یې پنځه شپږ چې درته ووایي یو وایي خو داسې خوب دی که بل هم راشي چې خوب مې لیده چې په هوا ګرځېدی بل هم راشي سړي نه ځان ورک شي که نه هر یقین وکړي سړي نه ځان ورک شي چې والله زه رښتیا لکه چې په هوا ګرځم نو بس بیا دا امیر صاحب دا پاټۍ دا مشر بیا را شاته کېدی نه شي. کشران ورته وایي ولې دا موږ ځانونه مړه کړو ته را شاته کېږي والله چې را شاته شي چې خیر به دې نه وي. هغوی سره کشران سره به مشوره کوي که نه وایي راځئ لږ شاته شو ورکې که هغې پاټۍ سره جوړه وکړه هغه ورته وایي دا موږ چې جګړې کړې او سلونه پکې مات شوي دي ته څنګه را شاته کېږي نو هغه ته مجبورې کوي. دا ټول اکثره د پاټۍ مشران ټول مجبوره دي داسې په دې لاس کې نیول شوي. تاسو یقین وکړئ تاسو دا دماغ نه دي د مچ غول دی مه جوړوئ. مچ غول خو لیدلي دي لږ دي که ډېر دي ټول معمولي ټاکی دی دا دماغ لږ کلاو کوي کلاو یې کوي ټول زمونږ ورونه دي والله چې ټول ورونه دي. تاسې به پوه شئ ټول عمر دا مونږ ورته ویل شوي دي داسې چې دا کافر دا کافر دا کافر. اوس موږ سوچ کوو ټول مسلمانان والله چې موږ ملیانو په غلطه پوهېدلو تاسو یقین سره وایم چې موږ یې غلطه ویلې ده چې دا پلانکۍ ډله کافره پلانکۍ ډله کافره پلانکۍ کافره. مدرسو کې همداسې ویل کېږي مدرسو تربیت داسې قسم پر دی چې دا تربیت زموږ غلط دی. تربیت زموږ اجتماعي نه دی ګورئ د اجتماعي چې کومه ډلې په مدرسه کې وي بله ډله درته کافره ښیي بچې کېني پلانکۍ ډله داسې پلانکۍ نو تعریف وکړه خبر ته دي او بس هېڅ ذهن یې د دې نه ډک شي چې دا خو والله زموږ پخوا طالبانو په دې کې فقهي کتابونه به چې خلاف للشافعي او خلاف هر ځای کې خلاف للشافعي چې کشر اوري او استاد ته وایي چې د شافعي صاحب لکه چې د وهابیانو مشر و چې ابو حنیفه سره دومره ولاړ او ترګوی و د هغه ذهن دا جوړ شي چې د امام شافعي صاحب د ابو حنیفه ترګور دی. دا اختلاف د علماو په منځ کې راځي دا څه بده خبره نه ده. یو مسله کې باید د یو عالم یو نظر یې د دواړو ته احترام لره ستا خوښه ده چې په کومه پسې ځي په هغې به زه احترام دواړو ته لرم. تاسې به پوه شئ د پخوا نه دا اختلافات دغه شان را روان دي. پخوا نه د علي رضي الله عنه د معاویې رضي الله عنه جګړه وه اختلاف و او به جنګ ټولو ته ورسېده کسات دننه پکې خلک ننوتي وو. عبدالله ابن سبا یهودي پکې کسات ننویستي هغې ډلې ته بس ټول شروع چې هغې ته هغې ویل تاسو کړې ده دې ډلې ویلې تاسو کړې ده چې سپیناوی راته نو زرګونه کسان پکې شهیدان شوي وایي چې رښتیا راځي نو دروغ وران کلي وران کړي که دغه شان زموږ دا موجوده اختلافات دي خدای دې حل نو ګورئ او صحت تکلیف موقوف ده په دې استطاعت هغه چې سلامت الاسباب نه استطاعت نه هغه استطاعت چې په معنا اول سره دی. فإن أريد بالعجز عدم الاستطاعت که د عجز نه مراد عدم استطاعت په معنا اول سره شي چې عاجز دی ته وایي چې سلامت الاسباب والحالات پکې نه وي فلا نسلم بیا نه منو استحاله د تکلیف د عاجز یا تکلیف د عاجز محالواله موږ نه منو. ويريد بالمعنى الثاني كمراد بمعنى ثاني سرشي سلامة الأسباب والآلات نشتا ولا نسلم لزوم ولزوم من قدم ولي لجواز جائز أن تحصل قبل الفعل حاصل دي شيء الفعل نمخي سلامة الأسباب والآلات
Agar ka wa illam tahsil haqiqat al-qudrat allati bi, agar ka hasil na si haqiqat ta ang qudrat sa bagi benefit.